السلام علیکم ملګرو د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن صاحب تازه ترین پریس کانفرنس په ډیر اسماعیل خان کې مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې جمعیت علماء اسلام چې کوم تحریک شروع کړی دی دا به جمعیت علماء اسلام یکې تنها مخ په وړاندې بوځي او جمعیت علماء اسلام چې په ماضي کې څومره اتحادات کړي دي د سیاسي پارټیانو سره د هغې نه وایي موږ ته دا تجربه حاصله شوه او موږ نه غواړو چې آینده بل هم وشرمو او په خپله هم وشرمیږو. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي کوم تحریک چې موږ شروع کړی دی نو موږ فیصله دا کړې ده چې دا به یکې تنها مخ په وړاندې باندې بوځو او مولانا فضل الرحمن صاحب دا هم ویلي چې د بلې سیاسي پارټۍ سره ایشو ټو ایشو اتحاد خو کیدی شي خو آل اوور اتحاد نشي کیدی. مثلا زمونږ د حکومت سره یا د ادارو سره دا اختلاف دی چې په الیکشن کې داندلی کیږي. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي دا داندلی په انډیا کې ولې نه کیږي، په امریکا برطانیه کې ولې نه کیږي؟ خو وجه دا ده چې دلته داندلی کیږي او په دې کې مداخلت کیږي ځکه دا شکایات دي. مولانا فضل الرحمن صاحب وایي موږ تحریک شروع کړی دی او څومره چې خرابیانې دي په سیسټم کې د هغې د سمولو دپاره عوامي اسمبلۍ په نوم باندې موږ تحریک شروع کړی دی او دا فیصلې به اوس په میدانونو کې کیږي چې تر څو موږ دغه فیصلې به دوی منلې نه آئین او قانون دایرې ته موږ راوستي نه تر هغې به دا تحریک جاري او ساري وي.